علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. څنګه یې مرګرو؟ خیر خیریت دی؟ طبیعتونه ښه دي؟ زه یم ستاسو ورور ستاسو مشر قاري محمد شعیب. زه نن ستاسو په خدمت کې یو بهترینه مجرب وظیفه او یو عمل چې کوم دی په تواتر سره ثابت ستاسو په خدمت کې ذکر کوم. د هغې خلکو دپاره چې کوم خلک پریشان حال دي او په ټینشنو کې دي او قسمه قسم لکه په مالی پریشانی کې دي یا په جسمانی پریشانی کې دي یا د کور د ټینشن د طرفه چې کوم دی په دغه کې پساو دي او مسایلو کې گرفتار دي، یعنی هر قسمه مسله کې چې دوی گرفتار دي نو د هغې دپاره زما عزتمندو یو بهترین مجرب عمل دی. خو په هغې سره 5 وخته 5 لمونځونه چې کوم دی شرط دي چې موږ تاسو د الله د احکاماتو خیال ساتو او چې کوم منځونه الله په موږ باندې فرض کړي دي د هغې خیال ساتو. انشاءالله بیا به آټومیټک الله رب العزت زمونږ د دې عمل تاثیر چې کوم دی الله زمونږه زندګۍ ته راولي او موږ ته به انشاءالله 100% فایده دې نه میلاویږي. او که چېرې موږ تاسو د الله د اوامرو د احکاماتو خیال نه ساتو نو بیا که موږ الله په لکاو په کروړاو عملونه وکړو انشاءالله د هغې به موږ ته هېڅ فایده نه میلاویږي. نو به زه تاسو ته د عمل ښیمه هر مسلمان ته او هر هغه مسلمان ته چې هغه دا وخت پریشانۍ په حالت کې دی، دا وخت چې کوم دی ذهني سکون ورته نشته، د زړه اطمینان ورته نشته، یا څه قسمه کاروباري لیندین کې چې کوم دی مشکلات دي ورته، یا د کور مشکلات دي ورته، یعنی هر قسمه دغه دپاره چې کوم دی حاجت دپاره دا وظیفه شروع کولی شئ. او هغه وظیفه دا ده: یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. نو د دې څه تعداد مقرر نشته، بس چې تاسو ته کم ټیم میلاویږي هر ټیم چې کوم دی تاسو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے هر وخت چې کوم دی وضو حالت کې بغیر وضو حالت کې چې کوم دی تاسو دا وظیفه ویلی شئ، تاسو دا عمل کولی شئ. انشاءالله لږ شانتې ورځې به تا عمل تاسو وکئ، د دې اثرات په تاسو په خپلو سترګو باندې وینئ. الله رب العزت په ستاسو ټول مشکلات آسان کړي. الله به چې کوم دی ستاسو چې څومره پریشانی دي هغه پریشانی به ختم کړي، څومره ټینشن دي هغه ټینشنونه به الله تاسو را بهر کړي او د هدایت او یو بهترین لار به چې کوم دی الله تاسو ته مهیا کړي او تاسو لپاره الله رب العزت چې کوم دی د خیر او عافیت والا معامله وکړي او ستاسو هغه ټول مشکلات او حالات چې کوم په تاسو باندې وس روان دي هغه ټول حالات مشکلات په الله آسان کړي. نو زه یقین کامل ساتم چې تاسو به انشاءالله د وظیفه شروع کړئ او د دې نه به تاسو ته انشاءالله تعالی ډېره فایده رسي او ډېره فایده رسي. او د دې سره مو شرط دی 5 وخته مونځ چې کوم دی هغه دا وظیفه دی هغه څوک شروع کړي چې هغه د 5 وخته منځونو اهتمام کولو ولئ. انشاءالله تعالی هغه ته به دې فایده په خپلو سترګو باندې چې کوم دی ښکاره شي او د هغې عمل تاثیر به چې کوم دی په خپلو سترګو باندې په خپله زندګۍ کې ویني. زه امید لرم چې تاسو به زموږ دا ویډیو د کار خیر دپاره مخکې د چې کوم دی شیر کړئ او زموږ د یوټیوب چینل به چې کوم دی سبسکرایب کړئ او هغې سره د غنټۍ نشان دی هغه به پریس کړئ چې زموږ بهترینې وظایف او دارنګې ترجمه تفسیر او بیانونه او خطبې او اسلامي معلومات چې کوم دی تاسو ته وختاً فوقتاً د ټولو نه مخکې ترلاسه کېږي. الله رب العزت دې زموږ ستاسو حامي او ناصر ګرځي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.